چوتیا شهادت نه نصیبیږي، شهادت مفت نه تقسیمیږي. ویلی څه شهادت کامه براخه نه دی، شهادت دومره و چاته براخه دی څه هغه امیر المؤمنین، هغه مولای متقیان څه ذوالفقار ورته اسمان نه نازل شو، هغه علی پیغمبر اکرم خپل ورور وګڼلو، هغه علی څه ولایت اعلان وشو، علی ته دومره فضیلت میلو شو، دومره مرتبه میلو شوه، دومره عظمت میلو شو که چیرې د یو فضیلت د علی ټولو صحابهو منځ کې تقسیم شوی نه، دغه ټولو صحابهو به قیامت پورې فخر کولو، افتخار کولو څومره سره دا فضیلت دی، هغه ټوله فضایل علی ته میلو شول. خو علی بزرگوار هغه مولای کائنات مولا امیر المؤمنین یوه ځای کې یا نه ویله فزت ورب الکعبه، علی کامیاب شو، یوه ځای کې نه ویله، صرف ایک یوه ځای کې ویله څه کله کوفې مسجد کې مولا مبارک جبین باندې گذار وشولو، کله هغه نورانی جبین زخمی شو، هغه ټایم کې علی ویله فزت ورب الکعبه. یعنی شهادت علی د پاره هم کامیابی دی، دومره و چاته براخه دی نه، بیا دعا چوتا خدای نویر کوي وشوه. دا هر چی ښه سوچ وکړو نو دنیا کې و آخرت کې هیڅ هم به حساب نه دي، هر چی حساب و کتاب لري، هر چی محاسبه لري، هیڅ به حساب کتاب نه دي، هیڅ چاته انداسې نه میلویږي. څه چاته دومره غوټه براخه میلویږي دا بیا وچ پوچه میلویږي، نو لحاظه دا ډېره ترنده جمله دی. قاسم سلیماني بزرګوار رحمت الله تعالی علیه پاک مطهر شهید دغه جمله څه فرمایش کړي وه که نه، څه شهادت هغه چاته میلویږي چې څوک زندګۍ کې هم شهید وي، شهیدانه زندگی وکړي. نو لحاظه عزیزان گرامی عاقبت بخیری هغه چاته میلویږي چې هغه دغه دنیا کې ځان سره حساب او کتاب کړی وي. د حساب او کتاب څه قیامت کې یوه ډیره مهمه مرحله ده، حساب کوله، د متوسو عملو حساب کوله، دغه طرف ته متوجه شوړو. دغه حساب څه قیامت کې خدای موږ سره کوي، ویلې نه دغه دنیا کې په خپله یې وکړو، توجه مو دی که نه ورونو، ویلې نه دغه دنیا کې په خپله ځان سره حساب وکړو. علامه شیرازي بزرګوار، میرزا شیرازي بزرګوار څه ډېر عظیم مرجع، ډېر وچات مجتهد پاتې شوی، هغه عظیم مرجع نه چا پوښتنه وکړله څکه چیرې تا ته معلومات حاصل شي پاته ته ولګېږي څه سبا مړه کېدونې تا سره یې کې واورې زندګي دی، نو ته د یوې ورځې زندګۍ کې به چی کوې؟ که مو تا نه دا پوښتنه شوې ډېرو خلکو ویله زه به ټوله ورځ لمانځو کې تېره کوم، چا ویله زه به روژه ساتم، چا څه. اما میرزا شیرازي بزرګوار جواب ډېر عجیبه دی، هغه عظیم مرجع قدر بزرګوار دی څه څنګه نور ورځ زندگی کوله مغاشي زندگی وکړه. ویلې واجه څه دی؟ ایسه چونکې نور ورځو هم ما کوم یو کار څه کولی، ښه توجه وکړو نو ما څه کوم یو کار کولی، اول مو ځان سره حساب کولو، څه دغه کار د کوم سبا خدای ته دې خبرې جواب ویلی شم او که نه شم ویلی، هغه نه بعد به کار انجام کولو. بس ټولې زندګۍ کې مخپله ځانه حساب خستی دی، نه قیامت کې بیا حساب ما سره اسان دی. اړونو ذرې ذرې حساب به کېږي قیامت کې.